رونو په قرآن حکیم کې درې اهم عقیدې ذکر شوي دي. یو عقیده د وحدانیت، بل عقیده دا د رسالت، او درېمه عقیده د قیامت. نو درې اهم مضامین په قرآن کې ذکر دي. یو د الله د یووالي بیان، او دویم د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت بیان چې د الله رسول دی، او دریم د مرګ نه پس زندگی چې د مرګ نه پس به الله چې سړی مړ شي بیا به الله د انسان یو وخت را جمع کوي. دا درې اهم مضامین دا په قرآن کې ذکر شوي دي. او د هغې درې مضمونونه یو مضمون چې د الله د یووالي بیان دی، نو هغه په دې سورة الاخلاص کې ذکر شوی دی. نو کافرانو تپوس وکړه او رب العالمین دا سورت نازل کړ. د عیسایانو بعضې عیسایانو به وی، عیسایان وی عیسی ابن الله، عیسی علیه السلام ته الله پاک زوی وی. یهودیانو به وی عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام ته د الله پاک زوی وی. او د مکې مکرمه بعضې مشرکانو به وی الملائکة بنات الله، دا فرشتې د الله پاک لوڼه دي. خو چې کم انسان لون کون شي او الله هدایت نه کړي انسان ته، نو بعضې وخت انسان د خپل عقل نه کار لي او دې تباه و برباد شي. عقل ته به نه ګورې، الله چې چاته هدایت وکړي او الله چاله پوهې ورکړي هغه انسان کامیاب دی. او چې